دا صورت داغا دور صورت تے چه مسلمانانو حبشی ته هجرت کړی دی. نو دا هجرت نا حبشی هجرت نه لږ مخکې نازل شوی، ځکه چې کله جعفر طیار رضی الله عنه نجاشی دربار کې پیش شوی و او هغه ته د عیسی علیه السلام متعلق تپوس کړی و باره کې څه وایي، نو هغه ورته دا صورت مریم لوستی و، ورته یې ویې د هغه باره کې بس دغه ویم چې مونږ کله راتلو نو د دې نه مخکې صورت نازل شوی دی او هغې کې د عیسی علیه السلام حقیقت ویلی، نو په دې کې د هغه د خاندان تذکره ده د عیسی علیه السلام، او د عیسی علیه السلام تذکره د دې دویمې رکو نه شروع کېږي چې واذکر فی الکتاب مریم، او د عیسی علیه السلام حقیقت یې پکې بیان کړی دی چې هغه د الله یو بنده او تابعدار عاجز او دارنګ پیغمبر و. نو دا د دغې دور دې خوا مکه کې سخت حالات دي، الزامات، پراپیګنډې، دارنګ ظلم، دباو، معاشي دباو، مسلمانان اخر تنګېدل او بیا حبشې ته هجرت شوی. کوم چې غریب خلکو، غلامانو، موالیو د قریش، نو هغه غریبانان سخت تنګ، لکه بلال رضی الله عنه، عامر بن فوحیرا رضی الله عنه، عمار ابن یاسر او دا خلک والی کېدل، ټکولی کېدل. خباب رضی الله عنه واقع مشهوره ده، مخکې ویلې وه. نو دې حالاتو کې چې ظلم زیاتې حد ته ورسېد نو د هجرت حکم دوی ته شوی او هجرت چې کله وشو د دې حبشې، نو پای کې داسې کور نه و چې د هغې نه خلکو هجرت نی کړی. اول کې 11 نارینه او 4 ښځې حبشې ته لاړل، او دا کله چې حالات سخت شو نو نبی علیہ السلام اجازت ورک. 5 نبوي، 5 کال د نبوت، او نبی علیہ السلام دوی ته وی لو خرجتم الى الارض الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد وهي أرض صدق حتى يجعل الله لكم فرجا مما أنتم فيه. نبی علیہ السلام لاړ شئ د حبشه کې انصافدار بادشاہ دی، اول ته چې څوکي څوک 50 ظلم نشي کولی، څو پورې الله سلاره بله نی جوړ کړي. هلته اوس ناول 11 سړي او 4 ښځې هجرت وکړه. قریشو ته پته ولګي دا یو ورپسې ووتل، ساحل سمندر پورې ورغلل چې دوی گرفتار کو واپس یو. خو هغه چې دی نو دوی را لاندې نه کړی شو. د خوش قسمتي وه چې د جدې په سمندر سره خوا کې کشته بس موجوده وه، بندرګاه باندې هغې ته وختل او ولاړل. دوی گرفتار نه کړی شو، واپس رالل. بیا د دې نه پس ای چې هلته ورسېدل، دلته اطلاع راله چې یاره هغه ملګرو ته خو هلته امن و امان دی، نو بیا نور روان شو.
نو تقریبا بیا التا دا نورم ورپسې وختن په وختن تلل تقریبا 83 سړي او 11 زنانه دا التا حبشه کې وي. مکه کې دلته دغه وخت کې صرف 40 کسان پاتې شو، نو ټول ووتل، هجرت یې وکړ. نو د هجرت په وجه د مکه کې د قریشو په دې خاندانونو کې داسې خاندان نو چې دا یو کس نیم به هجرت نه کړي. د چا لور تلې ده، د چا زوی دی، د چا خور ده، د چا رور دی. د ابو جهل رور سلمه ابن هشام، د تر زوی هشام ابن ابي حذیفه، عیاش ابن ابي ربی، دارنګ د تر لورې وه ام سلمه، د ابو سفیان لور ام حبیبه، کور غټ غټ خاندانونو خلک تللی. نو دا په دې باندې ډېره بده ولګېده چې دا څه چلو شو. دې وجې نه دوی چې دی نو بیا یو سفیر تیار کو هلته ولېږه. او دا داسې واقع وه چې یقینا مکې والے پریشان هم کړل، او چې کوم څه ناڅه داسې زړه کې څه د قوم یا د خپلو څه همدردي و، نو هغوی پې ډېر پریشان هم شو. لکه عمر رضی الله عنه باره کې راځي، حالانکې دغه وخته پورې دی لا دشمنو د اسلام، چې اول ځل د ته دا خبره محسوسه شو چې د ده یو قریبي رشته داره وه، هغه لیلا بنت حسمه، هجرت کو، سامان هرڅې راغونډ کړل. خاون عامر بن ربیعه او یې چېرته بار تلی و، دې سامان راغونډ کړی و، بس بار کوی دی کې پې عمر راغی، ورته یې څه کوې؟ ام عبدالله به دې ښځې ته وی، او ورته بس ځمه چې وی جړل وته وی قسم په الله چې تاسو خلکو مونږ ډېر تنګ او دې ملک کې زمونږ د اوسېدو ځای نشته، د الله ډېر لوی ملک ته مونږ بل طرف ته ځو، داسې ځای ته ځو چې هلته د الله عبادت په آزاده خو وکړو. وی چې دا د عمر رضی الله عنه په ده ډېر زیات اثر وشو او کیفیت یې بدل شو، چې لکه داسې دي چې زمونږ د وجې نه خلک روان. نو وی بس نور سیو نه وي، خو ورته وی زه بس الله دې مل شه، نو رخصت یې کړ. نو داسې حالات او واقعاتو دې دوران کې دا صحابه کرام تلي دي. مکې والا بیا دای د واپس کولو دپاره عمر ابن العاص چې دغه وخت کې مسلمان شوی لا نو، ای سفیر جوړ کو، نجاشي له ولېږه، ډېرې لوی تحفې تحایف دی وله ورکړ چې لاړ به شي او نجاشي ته به ووایي چې دا خلک مونږ ته واپس او دا ورته ووایه چې دا خلک ډېر ناپویه خلک دی، غلامان وینځي دي، دا زمونه تښتېدلي دي، او دا مونږ دا ډېر لوی سردارانو عزتمنو خلکو د طرف نه راغلي وو، دي زمونږ دین پرېښی دی او زمونږ د پلار نیکه طریقې خلاف شوي، نو دا مونږ ته واپس که. چې د خبره ختمه کړه، نجاشي انصافدار سړی ورته نه داسې نه کېږي، دا خلک به زه راغواړم، آخر خبره څه ده. نو بیا نجاشي دا مهاجر راغوستی، امیر ولا راغوست، امیر جعفر تیار رضی الله عنه، غریب مهاجر و غریب سړی و، نو پردي ملک ته چې لاړ شي بس دغه خټې لوټې کوي، نو مزدوري کوي. چېرته هلته چا سره خټې مټې کولې، مزدوري کوله، چې دی کې ورپسې د حکومت د طرف نه پولیس راغی چې باچا دی غواړي، نو دا نجاشي ډېر بارو به باچهی حکومت هم خلک به تیارېدلم. نو وی د خټو کې اخته و، په دې کې کم نیک و هغه سره کار کو، هغه ورته وی چې زه به دله مزدوري هسې درکم، خو لاړ شه شاباس، نه چې باچا خدای خبر څه وایي ماله مسله جوړه نه کړي. نو جعفر تیار روان
وی چې دی لاړ بارې کېنولی و باچا ته خو انتظار خلک کوي نو دی به د انتظار تنګ شو هلکه څو پورې به ناست یم ورشه ورته ووایه که نه چې سړی راغی دا پولیس خو یارېده نه شو ویلې باچا ته نو بس ده چغه کړه داسې بار د دربار نه ناستو چغه یې کړه الا ان حزب الله هم الحاضرون د الله هغه ډله را رسېدلې ده یاره نران خلک اوس وابه یک یوازې دي د الله ډله را رسېدلې ده د باره کې راځي چې اندا صوتن ډېر اوچت اواز یو ډبل نو هغه اواز یې سم گونج پیدا کړ په محل کې نجاشي ویرې دا څه چلو شو حمله وشوه څه شوه او ته باچا سلامت هغه سړی راغلی دی ښه راننی باز دا هغه نو عمر ابن العاص هم ناست نو د دې تپوسونه شروع چې دا ولې د دې ستاسو څه جګړه ده نو د بیا خبرې کړې وې ده ورته وایي چې موږ ته الله یو پیغمبر راولېږو زموږ د قام خاندان نو زموږ مخکې حالات ده شرک هم کوو د الله نه سوا د بل عبادت هم کوو د موږ ته دعوت را که موږ هغه دین پرېښوده پلار نیکه او موږ د الله د توحید دین اسلام قبول کړو او خپل حالات یې ملي دی نه مخکې دا حالات زموږ دا د جاهلیت حالات وي اخلاق معاشرې خرابیان یې بیان کړي چې ګوره پیغمبر الله راولېږه دغه بد اخلاقۍ ختموي د معاشرې بهراروی ختموي اوس چې مونږ کله دا دین ومنو نو دوی را باندې ظلم زیاتي شروع کړه نو مونږ مجبور دلته رالو او مونږ ته پیغمبر وی چې دغه ملک روخ وکړي او دغلته یو عدل او انصاف والا بادشاه دی نو چې خبرې واورېدې نو مطمئن شو امر بنا دته ویزا په دې کې امر بن العاص رخصت کړه ده ورته وویې چې نه که نه خبر نه دی خو ستاسو د عیسی علیه السلام خلاف ډېرې خبرې کوي ستاسو د عیسی علیه السلام هم خلاف دی ځکه نجاشي عیسایي نو هغه چې دا واورېدل نو جعفر تیار ته وویې د عیسی علیه السلام باره کې څه او هغه باره کې به څه ویم خو مونږ چې راتلو د هغې نه مخکې صورت مریم نازل شوی دی او هغه به ته وویم نو دا ابتدایي عیسی د صورت مریم چې د عیسی علیه السلام ټول بیان دی ورکې تقریبا دا 2 رکوع دي د تلاوت چې نجاشي مخې ته کله تلاوت شو نو د نجاشي سترګو نه اوښکې روانې شو په دې ږیره باندې اوښکې رالې او دی وویې چې یقینا دا کلام چې کومه خبره کوي د عیسی علیه السلام متعلق بالکل قسم په الله دا صحیح خبره عیسی علیه السلام دغسې دی دا کم چې د قرآن ویلي او بیا جعفر تیار رضی الله عنه ته وی عمر بن العاص ته چې ځه نو علیکم دا خلک او دغه ته وی جعفر رضی الله عنه ته وی ځه لاړ شه انتم الصوم آزاد دی ملک ګرځئ څوک د ته هېڅ نشي ویل او بله خبره دا ده من غرمه چا چې تاسو ته بد رد وي تاسو سره چا وچېړل نو فقط غرمه په هغه باندې به جرمانه لګي به جرمانه لګي مطلب تاسو چا کنځل وکړه بد ردي ووې نو په هغه به جرمانه لګي د هغې زمانې مطابق مطلب 1 دینار او درهم هغه به هم تاسو له درکړي کېږي دې وجې نه تاریخ والا لیکي چې دا اولنې سړی دی نجاشي چې د صحابه کرامو د ناموس او د مقام قانون سازي وکړه چې صحابو ته څوک بد رد وی سزاوار وی باندې به جرمانه لګي نو جرمانه ولګوله ورته دا جرمانه به هم دوی له ورکړي کېږي چې چا صحابو ته او د مهاجرو ته څه ووې دې امر بن العاص باندې دغلته اثر وکړو او زه حیران شوم چې عجیبه خبره ده یار د خلکو د دې باچا په مخ کې خبرې وکړې باچا ته متاثر شو او باچا ایمان راوړو نجاشي بیا مسلمان شو او مسلمانو بیا نبی علیہ السلام سره رابطه او تعلق نو هغه وایي چې زه په دې متاثره شوم چې یاره دا موږ څونه بدبخته خلک زمونږ د قام قبیلې سړی دی موږ یې نه منو باچیان ومنه هغه دی نو د باندې ډېر اثر کړه اصل عمر بن العاص دغه ځای کې مسلمان شوی دی نو د نجاشي ته وایي چې یاره بس زه خو د اسلام قبلوم نو هغه ورته وایي ورېږه داسې مه کوه دا خلک راغونډومه دی په مخ کې وکړه
زه سره نور ملګري هم تلي وو که نه. نو بیا د نجاشي دربار کې دغه عمرو بن العاص اسلام قبول کو علی اعلان، او دی بیا مکې ته نه دی راغلی، دی ډایرکټ هغې نه پس داسې وه چې مدینه هجرت هم بیا وروسته شروع شوی و، ځکه یکدم ورپسې نوتلي دي، ډېر لیټ ورپسې لاړل. هلته د مدینې د هجرت حکم راغی، نو صحابه خو هم روان شوي، نو دی بیا عمرو بن العاص د حبشې نه هلته سر موده ایثارو، او دا هغې ځای نه بیا په مخه مدینې ته تللی دی، مکې ته واپس نه دی. نو عمرو بن العاص دغلته مسلمان شو، متاثر شو. بهرحال دا دونه پس منظر چې ووی نو دا د دې صورت چې صورت مریم د دغه دور صورت دی چې حبشې ته هجرت شوی دی، او دا صورت جعفر طیار رضی الله عنه د نجاشي دربار کې ویلی دی، چا دې متاثره شوی. نو یعنی مطلب دا چې دا د حبشې د هجرت نه مخکې نازل شوی صورت. د دې صورت دعوه او مقصد یې څه دی؟ د دې صورت دعوت چې دی، دعوه او موضوع دعوت الی التوحید، دعوت الی التوحید او رد د عیسائیت یا د مسیحیت. دا داسې دی په رد د عیسائیت کې لکه څنګه چې آل عمران دی، ایک رد د مسیحیت عیسائیت، او په دې صورت کې د عیسائیت رد. د عیسائیت د رد بعضې خبرې به د سوره ال عمران کې وکړو وروستو تفریح نه بعد، نو څه به هلته شي څه به دلته شي. خو بهرحال د دې صورت مقصد دعوت الی التوحید او رد په عیسائیت یا مسیحیت. دا عیسائیت لفظ هم استعمالیږي د عیسایانو ته، او مسیحیت هم استعمالیږي. عام طور داسې دا دغه تحریری طور باندې او علمی طور باندې چې کم نوم د دې مشهور دی هغه مسیحیت دی. عام کتابونو کې ګورئ که نه، نو مسیحیت په نوم باندې د دې تذکره کیږي. د مفسرینو جدیدو چې یا تقابل ادیان والا د دې تذکره کوي، نه دې ته مسیحیت وایي، مسیحیت. نو په دې صورت کې رد د مسیحیت یا رد د عیسائیت دی، او خاص کر دای بنیادی عقیده چې د عیسی علیه السلام باره کې د ابن الله وا، نو دې صورت کې د هغه ابن الله د عقیدې رد، او د عیسی علیه السلام د پیدایش ټوله تذکره کړې ده، د هغه د عبدیت یې کړې ده. دا اصل کې دای په عقیده باندې رد کوي چې ابن الله نه دی بلکې د الله بنده دی. نو در اصل صورت کې دعوت الی التوحید او رد د مسیحیت او د عیسائیت، او د دې عیسایانو دغه عقاید فاسده د عیسی علیه السلام متعلق شدي، دا غي اصلاح کوي دی صورت کې. او دا خبره کوي چې تاسو ورته ابن الله وایي، نو دا ابن الله نه دی بلکې ابن مریم دی، ابن مریم. ځکه د عیسایانو عقیده وه چې نعوذ بالله عیسی علیه السلام ابن الله دی، مریم دا نعوذ بالله د الله زوجه ده، او نعوذ بالله الله خاوند دی. نو دا دونه ګنده عقیده دی جوړه کړی، نعوذ بالله. نو الله رب العزت د دقې تردید کوي، او دوی ته دا اشکال کم ځای نه شوی دی، وهم د عیسی علیه السلام خلاف عادت پیدایش. شکر دا خلاف عادت پیدایش شوی، پلار نشته دی او پیدا کیږي، نو دا د دلیل دی چې بس پلار یې څوک دی؟ نعوذ بالله الله دی، نو ابن الله په دې عقیده قرآن په دغه باندې رد. دا خو د صورت د مقصد. اوس د دې رکوګانو حاصل بس په دې اوله رکو کې بطور تمهید د زکریا او یحیی علیہ السلام تذکرہ کوي. زکریا علیہ السلام اجز بیانی کاف ها یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبده زکریا، دا هغه عاجزي، او هغه د الله نه دعا کوي، بچی غواړي. اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب اني وهن العظم مني واشتعل الراس شيبا ولم اكن بدعائك رب شقيا واني خفت الموالي
من ورائی وکانت امراتی آقرا فهب لی من لدنک ولیا. داغه دعا عاجزی. او آخر کې دا یحیی علیہ السلام عجز اور داغه تذکرہ کوي. یا یحیی خذ الکتاب بقوه واتیناه حکم صبیا وحنانا من لدنا وزکا وکان تقیا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. د عیسی علیہ دا یحیی علیہ السلام عجز دا صدا پارا دا تمهید دے رستو د عیسی علیہ السلام د ابن الله د نفی د پارا غس تاسو وای چې د عیسی علیہ السلام دا پیدایش خلاف عادت شوه ده بغیر پلار نو ځکه ابن الله ده. نو الله وی که خلاف عادت پیدایش د ابن الله کې دو دلیلی نو بیا خو یحیی علیہ السلام تم الہ ابن الله وای ولی داغه پیدایش هم سره خلاف عادت ده. خلاف عادت نه ده سر کې دعا کې وګوره الفاظ خلاف عادت وکړه سوئی. زکریا علیہ السلام ربی انی وهن العظم منی واشتعل الراس شیبا وکانت امراتی آقرا. زم بوډم او خزم شنډه ده. نو عام د عادت مطابق د بوډا سړی او د شنډې خزي بچی نکیږي. او یحیی علیہ السلام الله پاک خلاف عادت پیدا ک. نو که خلاف عادت پیدا کېدل د ابن الله کې دو دلیل نو بیا خو یحیی علیہ السلام هم سکے ابن الله وګڼه حالانکه هغه ته ابن الله نه وای. نو د عیسی علیہ السلام خلاف عادت پیدائش په بنیاد د څنګه ابن الله وای. نو د بطور تمهید پاغه باندې ردو. دویمه رکو کې د نور انبیو تذکرم دا لکه ابراهیم علیہ السلام. خو دویمه رکو کې د عیسی علیہ السلام تذکرہ شروع شي. واذکر فی الکتاب مریم پدې کې واقعه د ولادت د عیسی علیہ السلام او خلاصه د تعلیم د عیسی علیہ السلام. د ولادت تذکرہ کوي دا دلیل ګرځي پدې چې دا ولادت د عجز نه خدا او دا ابن الله نکیدو نه خدا. مور وګورا خلاف عادت پیدائش شوه ده. الله ول د غزوه ور کړه ده وته ویلو د عیسی علیہ السلام دا ولادت نمخ کې حالات چې فحملته فانتبذت به مکانا قصیا فاجعل مخاذ الى جذع النخله. دا د دې حالات وګورم مور د پګېډه ګرځولې ده حمل حالت او صورت د مور او د عاجزه نه خدا. دا ولادت کېدل دا د عجز او د عبدیت نه خدا. او بیا د عیسی علیہ السلام خپل اقرار پایت نمبر 30 کې چې پیدا شو قال انی عبد الله آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا. نو د عیسی علیہ السلام خپل اقرار عبدالله انی عبدالله. دارنگ آتانی الکتاب کتاب را کړه ده وجعلنی نبیا نبی ګرځولم ابن الله نیم ګرځولم. دارنگ اوصانی بالصلاة والزکاة دمون زکات حکم دی راته نو چې عبادت ادا کوي هغه ابن الله الہ نه عبدی. او دارنگ والسلام علی یوم ولدتو وګوره چې ولادت کیږي د الہ نی و یوم اموتو مرگ پر راځي د الہ نی و یوم ابعث حیا دوباره چې جندون کیږي نو دا الہ نی. نو د عیسی علیہ السلام دقه ولادت او عاجزی او داغه د تعلیمات و خلاصه پیش کړی دا. اپا آیت نمبر 36 کی
وان الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقیم. دا یو الله عبادت او بندگی. نو که چرته دا الہ و ابن الله و دا الله عبادت به نه کو بلکې خپل عبادت ته به خلق را بلل، نو د خپل عبادت په ځای باندې را بللو په ځای د الله عبادت ته خلق را بلی دلیل د دې دی چې عیسی علیه السلام ابن الله نه دی بلکې دا د الله بنده عبد الله دی. بیا په دې درېم رکوع کې واذکر فی الکتاب ابراهیم دې ځای نه د نورو انبیا علیهم السلام تذکره کوي او د دغه نورو انبیا علیهم السلام خصوصیات بیانوي او دا ښیي چې وګوره دا انبیا علیهم السلام ته الله څه خصوصیات ورکړي. د ابراهیم علیه السلام خپل خصوصیت دی، دارنګ د اسحاق علیه السلام، د یعقوب علیه السلام، د موسی علیه السلام، د هارون علیه السلام، د ادریس علیه السلام، د دې تمام انبیاء علیهم السلام خپل خپل خصوصیات دي. دار پیغمبر خپل خصوصیتی. نو دقه یو خصوصیت دا عیسی علیه السلام هم دی چې هغه بغیر د پلار نه پیدا شو. یه خصوصیت دی څنګه چې د دې نورو انبیاء علیهم السلام خصوصیات دي. نو د خصوصیت په بنیاد که ابن الله جوړیږي نو بیا خو دې نور انبیاء ته ابن الله وایي. ابراهیم علیه السلام کې خپل خصوصیت شته، هغه د ابن الله شي. یعقوب علیه السلام خصوصیت لري، هغه د ابن الله شي. دارنګ د نوح علیه السلام به خپل خصوصیت یي، هغه د بیا ابن الله شي. نو په خصوصیت سره پیغمبر ابن الله نه ګرځي. او که تاسو عیسی علیه السلام په دې خصوصیت ابن الله کوئ نو بیا پکاره چې دا نور انبیا په دې خصوصیاتو ابن الله شي. نو چې هغه نه دي نو عیسی علیه السلام هم نه دی. او د دې انبیا علیهم السلام خصوصیاتو کې وګوره څه خصوصیات ویلي، لکه دا مخکې د پیغمبر تذکره ده د ابراهیم علیه السلام. نو ابراهیم علیه السلام آخر کې دا ویلي وجعلنا لهم لسان صدق علیه، صدق علی، لسان صدق علی. الله ورلا دلا رښتینې ژبه ورکړې. اسماعیل علیه السلام باره کې وایي دا خصوصیت وګوره انه کان صادق الوعد، صادق الوعد. دارنګ د بل پیغمبر بل خصوصیت، د بل خصوصیت، دار چا یو خپل خصوصیت دی. د ابراهیم علیه السلام باره کې مصر کې ویلي واذکر فی کتاب ابراهیم انه کان صدیقا نبیا، صدیقا نبیا. نو دا د دوی خصوصیات دي. په خصوصیاتو د انبیا ابن الله و الہ نشو. نو عیسی علیه السلام هم په دې خپل خصوصیت سره الہ او ابن الله نشي جوړې دی. دلته بیا یو فرق کړی دی سیندی صاحب د قاسم نانوتی صاحب د کتاب په حواله. کتاب دی تحذیر الناس په حواله ویلي چې صدیق او نبی کې بیا فرق څه دی. صدیق او نبی کې ناغوی چې یو خو د پیغمبر صفت کې راشي نو خو ټیک ده، خو که یو د نبی مقابله کې صدیق راشي نو د صدیق درجه بیا د نبوت نه کمی. نبوت پسی لکه ابوبکر صدیق، نو دا د نبی علیه السلام نه بعد د نبوت نه بعد درجه صدیقیت ده. صدیقت نه لاندې بیا نورې درجې. خو فرق به کېدی د صدیق او نبی کې چې د دې منځ کې فرق د قوت او د فعل دی. یعنی نبی کمال والی بالفعل او صدیق کمال والی بالقوه. د نبی کمال بالفعل او د صدیق بالقوه. او شهید بیا صحیح درېمه درجه یې کړه. نبی دی، صدیق دی، شهید دی. نو شهید کې وایي
عملی قوتی، عملی قوتی، نو په دې عملی قوت کې پیغمبر ته نږدې. خو نبی کې بالفعل کمال ده، صدیق کې بالقوه ده، او شهید کې بیا عملی قوت د پیغمبر نه بعد قریب پیغمبر ته نږدې. خو کله دا صدیق لفظ یعنی صفت نبوت سرم جمع کیږي، لکه دلته چې د انبیاء علیهم السلام ته انه کان صدیقا نبیا، صدیق هم دی او نبی هم دی، نو مطلب بیا دا دی چې دا هغه صدیقیت درجه د نبوت نه کم دلته نه دی مراد، بلکې صفت دی د پیغمبر. کله مقابل کې راشي بیا پکې فرق دی د فعل او د قوت. دا سویمه رکو شوه، درېمه او څلورمه، بلکې څلورم هم د انبیاء علیهم السلام دا تذکره وه. پنځمه رکو، پنځمې رکو کې بیان د آخرت کوي. ویوم یقول الانسان اذا ما مت، ویوم یو دی نه، ویقول الانسان اذا ما مت لسوف اخرج حیا اولا یذکر الانسان انا خلقناه من قبل ولم یک شیئا فوربک لنحشرنهم والشیاطین ثم لنحضرنهم حول جهنم جثیا. د قیامت باسې شروع کړي د دې دپاره راوړو ځکه ردو په ابن الله باندې او شرک باندې. نو دلته وایي دا ابتلا فی شرک، شرک چې خلق مبتلا شي د دې وجه سي وی وجه د یوم مجازات صحیح سمجھ ذہن کے نہ راتلل، یعنی قیامت نہ منل. شرک کے ابتلا مبتلا کے دو وجہ دراصل دے پا قیامت نہ دے پوئی، قیامت نے انکار کئی، نو دا قیامت اگه انکار دے شرک تا ورساو. نو پا دے رکو کے ببز دا قیامت بیانش تفصیلی احوال دا قیامت ویلی. دا دے دا پارا چې د شرک سبب د قیامت یوم المجازات عدم پوی او سمجھ دی په قیامت نه دی. قیامت کله پوی وي قیامت منی نو دی بیا شرک نه، اصل کې دی یوم مجازات صحیح طریقې سره نه منی. او بیا آخری روکو شپږمه روکو، په دې شپږمه روکو کې د دې ټول سورت مریم خلاصه ذکر کړي، نتیجه و خلاصه ذکر کړي. هغه دا بنیادی خبره په دې آیت نمبر 87 نه بس دغه ځای نه شروع کړي. لا یملکون الشفاعة الا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الله ولدا 88. دا بس ټول صورت خلاصه شو. دا صورت د دې رد د پاره او چې دیو اتخذ الله ولدا، الله ولد نیولې دی، ولد جوړ کړي، ابن الله دی او ولد دی. لقد جئتم شیئا ادا، دا خو ډیره سخت غټه او درنه د ګناه خبره مو کړه، دونه غټه درنه چې تکاد السماوات یتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا. دا ډیره درنه خبره ده، دونه غټ جرم او ګناه دی چې ځمکه اسمانونه پیشلیږي او راپروزي، غرونه پې زره زره کیږي. په کومه مسله په دې ان دعوا للرحمن ولدا چې څوک د الله دپاره ولد ګڼي، حالانکه وما ینبغي للرحمن یتخذ ولدا، الله د ولد نشته. وجه دا ده چې وین کل من فی السماوات والارض الا آت الرحمن عبدا، دا ټول د الله بندگان، الله ته به ټول قیامت په ورځ عاجز ولاړي. نو رد په دې ابن الله باندې چې دا ابن الله د عقیده د اتخاذ الولد د عقیده باطله ده، او دلیل پیدا ده چې الا آت الرحمن عبدا، ټول به الله ته د عاجز بندگانو پشان راځي. دا
عبودیت په حیثیت برازي او د الله دغه لوی عظیم شان نه به ټول په لړزانی. نو څنګه چې دا نور انبیاء علیهم السلام به نو دقسې عیسی علیه السلام به آت الرحمن عبدا عبد برازي. الله ته به عاجز ولاړي، دا الله ابن نه دی، دارنګ دا الله ولد نه دی. دا ستاسو عقیده باطله او غلطه ده. نو دې صورت کې اصل کې دعوت ال توحید و توحید منه او د ابن الله کې دو والا عقیده دا پرې ده.